على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مغیره رضی الله عنه چې لا مسلمان شوی نو د بنو مالک د قبیلې څو کسانو سره د مصر بادشاه مقوقس لورغلی و. هغه تینا د نبی علیہ السلام د حالاتو پوښتنې کړې وې. نو آخره کې مقوقس ورته وایي دا هماغه نبی برحق دی چې کوم په تورات او انجیل کې یې زیری راوړی. مغیره خو ویلي و که نه چې والله ټوله دنیا هم په ایمان راوړي موږ به په ایمان راونړو که نه. خو چې کله د مقوقس سره دا خبرې اترې وشوې د محل نه بار ته راووتو نو ډکې ویل چې د عجمو بادشاهان تصدیق کوي چې تېنه څومره لرې دي او موږ یې رشته داران او ګاونډیان یو او موږ یې دین کې نه داخلیږو. حالانکې نبی علیہ السلام خو موږ له زموږ په کورونو راغلی دی او موږ یې په کورونو رابللي یو. خبرې مې پړه کې اثر وکړو. اسکندریه کې ایثار شوم چې څومره ګرجې وې هر یو له به ورتلم او د عیسایانو د پادري نه به مې د نبي علیه صلات وسلام د صفاتو د نعتونو او د شان په هکله پوښتنه کوله چې کوم انجیل کې راغلي وو. دا ټول پادریان مې چې ستړي کړه آخره کې اسقف اعظم لوی پادري لاټ پادري سره ملو شوم. وي هغه ډېر عبادت ګزار او ډېر زاهد انسان و. خلکو به وله مریضان راوسته دعا به یې کوله دم به یې کولو. نو ما د هغه نه تپوس وکړو چې آیا اوسه پورې کوم یو نبي پاتې دی چې هغه به راځي د یو نبي راتلل لا باقي دي. نو د عیسایانو د لوی پادري ماله جواب راکړو چې نعم هو آخر الانبیاء لیس بینه و بین عیسی ابن مریم احد وهو نبی مرسل. او آخري نبی لا پاتې دی د هغه د عیسی علیه السلام منځ کې به بل نبي نه هغه برحقه نبی مرسل دی را لېږلی شوی دی. وقد امرنا عیسی باتباعه او موږ ته عیسی علیه السلام حکم کړی دی چې د هغه اتباع به کوئ. وهو النبی الامی العربی اسمه احمد او دا نبی امی عربی نامه احمد صلی الله علیه وسلم. نه به ډېر زیات د ونې نه اوږد لوړ وي نه به مندرې وي درمیانه قد کې به وي. دا تورات او انجیل کې لیکلی شوي دي او په سترګو مبارکو کې به سرخي وي لږه نه به بالکل تکې سپینې او نه به بالکل ګندمي وي. ویښته مبارک به زیات وي د ګیرې مبارک او د سر مبارک او ډبلې کپړې باچئ او څه چې وله مخې ته راشي په خوراک کې په هغې به صبر کوي. دا زمونږ د پیغمبر صفات دي په تورات انجیل کې بیان شوي دي. مونږ ته هم چې څه کېښودلی شي صبر پرې کوو که نه که پلیټ په دیوال ډلو هم چرسیان یو ګزاره به کوو ښه. دا زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. ګوره تورات انجیل کې لیکلی شوي دي چې څه به ورته کېښودلی شو د خوراک څه به یې کول صبر به یې کول په خپله برخه صبر او توره به د ده په اوږه پرتی جهاد دپاره به تیاري د هیڅ مقابل پروا به نه کوي. چې هر څومره مقابله کې زورور او طاقتور فوج ولیني پروا به یې ضرب نه کوي. په خپله به جهاد او قتال کوي. نبی ملحمه دی نبی علیه صلات وسلام د جهادونو نبی دی. صحابه به د سره داسې ملګري به چې خپل ځان او زړه به پرې قربانوي په نبی علیه السلام باندې او نبی علیہ السلام به ورسره د اولاد نه زیاته مینه کوي او محبت به ساتي. دا نبی به په حرم مکه کې ظاهریږي او حرم مدینې طرف ته به هجرت کوي او داسې ځمکې ته به ورځي چې هغې کې به کجوري وي. د ابراهیم علیه السلام په دین به دا په انجیل کې وی لیکلی شوي دي. دا هغه د لاټ پادري بیان دی چې کوم غټ پادري دی د عیسایان. مغیره وایي چې ما د نبی علیه صلات وسلام دا صفات اوصاف او نعتونه واورېده او بیا راته وي دغه لاټ پادري وایي چې دی به دا پیغمبر به ازار تړي لنګ به تړي او خپل طرفونه او اندامونه دا به وینځي یعنې څه به کوي او داس به کوي چاراندام به کوي
د دې نبی نه مخکې چې څومره قدر نبیان تیر شوي دي هغه ټول صرف خپل قوم ته رالیږلی شوي او دا نبی به تمام عالم طرف ته مبعوث وي او لیږلی شوی وي او ټوله د ځمکې دا څومره مخ چې دی روی زمین دا به د دوی دپاره مسجد او طهور وي چې کوم ځای کې به د مونځ وخت راځي او اوبه ني تیمم به کوي مکه ځای کې به مونځ کوي د بني اسرائیلو غونته داسې بني چې مونځ به صرف په ګرجه کې وي او په کنیسه کې وي د کنیسې او د ګرجې پابند بني چې کوم ځای کې به مونځ ټایم رالو که اوبه نه وي تیمم به کوي او پاکه خاوره به څه کوي مونځ به نه پرېږدو ښه مونږ به انشاءالله روژه کې که نه کوجه کې به هم کوو مغیره وایي ټولې خبرې اورېدو نه بعد غور سره مې چې واورېدې او یادې مې کې وي غوږ یې ورته ایښی و ښه ورځې بس په نصیب کېدو واله وه غوږ یې ورته نیولی و اثار یې کولو یادولې واپس چې رالم ډایرکټ د نبي علیه السلام خدمت کې حاضر شوم لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه مې وویله مسلمان شو